اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کو تاسو بخیر روغ به او جوړ به او تاسو ګورئ سیرت سټوډیو. په دې وخت کې نن تاسو یې د اتوار ورځ دا 21 جون دی، سورج ګرهن دی. جزوي طور زموږ په دیر کې چې دی نو هغه جزوي طور چې دی نو سورج ګرهن دی. په بعضې علاقو کې به چې دی نو هغه مکمل ګرهن وي. نو دا څه نوې خبره نه ده، دا مخکې هم شو دي. پخوانه زمانه کې د نبي علیه صلات وسلام په دور کې شو. د نبي علیه صلات وسلام په دور کې چې کوم سورج ګرهن شوی نو په هغه ورځ باندې د نبي علیه السلام بچی ابراهیم هغه وفات شوی. خلکو وویل دومره عظیم انسان دی چې د دې په بچي په وفات باندې چې دی نو سورج چې دی نو هغه ګرهن شو. نو نبی علیه السلام راووتو، خلکو ته یې وویله، بیان یې وکړو، وایي دا نور او سپوږمۍ د الله تعالی د نښو نه نښې دي. د دې د چا د مرګ سره او د چا د پیدایش سره چې دی نو څه کار نشته دی. او دا کله چې دا وشي سورج ګرهن نو تاسو په دې د وخت کې چې دی نو الله طرف ته چې دی نو رجوع کوئ. او نبی علیه صلات وسلام موږ ته د دې د مانځه طریقه راښودله. دې ته صلات کسوف وایي. کله چې دی نو هغه نور چې دی نو هغه ګرهن شي، تور شي نور، رڼا چې دی نو هغه ختمه کړي. نو نن تاسو یې نن جزوي طور چې دی نو هغه سورج ګرهن دی. په دې موقع کې چې دی نو موږ ته د اسلام تعلیمات دا دي چې موږ الله طرف ته رجوع وکړو. او نبی علیه السلام موږ ته د مانځه طریقه راښودله. په حدیثو کې د هغې ذکر دی چې هغه 2 رکعته چې دی نو مونځ دی او په هغې کې طویل قرت دی. 2 رکعته مونځ کول او طویل قرت کول او د هغې نه پس چې دی نو بیا دعا کول د الله نه چې دی نو د خپل ګناهونو چې دی نو معافي غوښتل او الله طرف ته چې دی نو زاري کول، الله طرف ته فریاد کول چې الله تعالی زمونه خفه دی، ناراضه دی. مختلف قسم عذابونه، مختلف قسم وباګانې هغه چې راځي هغه زموږ د ګناهونو وجې. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا د انسانانو د لاسو عمل دی چې په دې وجه باندې چې دی نو مختلف حالات چې دی نو هغه پیدا کېږي. نو په دې وخت کې چې دی نو نفل کول دي او بیا چې دی نو تلاوت کول دي، ذکر اذکار کول دي، استغفار کول دي. استغفار استغفر الله، نور استغفار شته هغه ویل او د هغې سره سره صدقه سړی ورکړي. صدقه په دې باندې چې دی نو د الله غضب چې دی نو هغه ټنډا کېږي، هغه یخېږي، الله تعالی خوشحالېږي. نو په دې وخت کې چې دی نو دا اعمال چې دی نو هغه کول پکار دي. نو چې موږ تاسو هسې هم کور فارغ ناست یو، تلاوت وکړو، استغفار وکړو، ذکر اذکار وکړو، 2 رکعته چې دی نو هغه نفل وکړو او الله ته چې دی نو د الله نه چې دی نو دعا وغواړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.